अस्सलाम वालेकुम अजी साहब द 2 जून 2026 द फ्रेश वीडियो दा जनरल वीडियो से दर लेगम खा द जमा फार्म दे द बचीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार शवी दी साइजونه کړی دي ښه بهترین دي غټم شته واړم شته د بریډران هم شته اویلیبل دي که چا پکاري बिल्कुल तاسو रेफर کول شي ورته ډیسټرکټ 400 پېښور ډیویژن 400 برانچ جیمی ریبټ فارمینګ. اچھا د فارم ویډیو تاسو کتا دا څه خبره ده بعضی مرګري موږ نه دا کوېسچن کوي چې را تاسو خامخا جیمی ریبټ فارمینګ ته ولې ترجیح ورکوي. نو زه خو ترجیح دا کور کوم چې نور فارمز چې ما سره کوم اګریمنت کوي یا نور فارم چې نور خلکو سره کوم اګریمنت کوي زنوم نه اخلم د فارمز خو هغه اګریمنت صرف میټ اګریمنت سره کوي یا هغه ته هاي ریټ پلان نه درکوي. جیمی ریبټ فارمینګ ته هاي ریټ پلان درکوي. هاي ریټ پلان مطلب دا چې 3.5 کیلو نر 3.5 کیلو ماده جیمی ریبټ فارمینګ ته نه په 24000 روپے باندې اخلي د لایف ټایم د پاره د 50 سال 100 سال د 500 پورې تاسو سره د دې بچی راځي 3.5 کیلو نر 3.5 کیلو ماده 1300 ټول عمر د پاره او دا دې کپنه ته راوړه دی به د 25000 روپے اخلي. ګینه د زما برانچ ته راوړه زه به د 25000 روپے اخلم. دا اوس خبره نه زه به بیا کپنه ته لګم پیسې د لزر کوم 24000 روپے جوړه او هو صحتمند دا یو خبره پکې ده. او دا نور کپنیان چې کم دین دوی ته په 1400 روپے کیلو حساب سره ماده لګي او په 700 روپے کیلو حساب سره تنر لګي درکې جوړه په 30-35000 روپے او بچی دنا په 1400 روپے کیلو ماده اخلي او په 700 روپے کیلو نو 1400 روپے کیلو ماده چې واخل نو 3 کیلو تقریبا 4200 ګرام 4200 روپے د ماده شو او 3 کیلو نر نو 2100 روپے نر شو تقریبا 6300 یا 6500 یا راوند اباوت 7000. نو چې تا ته یو جوړه په 7000 روپے یو کس اخلي او تا نه یو جوړه په 24000 روپے یو کس اخلي نو ته پکې اوس فرق تا وګوره چې دا فرق پکې څه فرق دی. بل جیمی ریبټ فارمینګ چې کوم دی هغه تاسو ته د پریمیم ایکسپورټ ممبرشپ پیکیج درکړي. نو پریمیم ایکسپورټ ممبرشپ یو فارم نه ورکړي په ټول پاکستان کې یو فارم پریمیم ایکسپورټ ممبرشپ نه ورکړي. نو په خیال سره 1.5 لک روپے 2 لک روپے د ممبرشپ فیس دی. خو هغه فیس کې دا څه خبره چې ته به دې کپنه ته 2 کالو دورانیه کې 100 جوړې نیوزیلینډ وایټ پیور 3.5 کیلو نر 3.5 کیلو ماده 100 جوړې به ته اویلیبل کې د خپل فارم نه دا کم چې دا لدر کې دا کم بریډ چې دا لدر کړی دی کوم د دې بریډ نه به ته 100 جوړې برابر کې او هغه به دې ته یکمشت ورکې د 26 لک روپو د 24000 روپے حساب سره او 26 لک روپے باندې به کمپنی رتا نه په یکمشت 100 جوړې واخلي طالب یکمشت پیمنٹ تر کې 26 لک روپے او ته به 100 جوړې ولا ورکې. دا هغه نه پس چې تاسو رقم بچی راځي د 30-35-40 دن بچی نو هغه به تاسو کمپنی په 30000 روپے هغه پټاګانو وړه د یوې میاشتې جوړه بچی اخلي هغه او دا غټه جوړه چې کومه ده 3.5 کیلو نر او 3.5 کیلو ماده دا به د بیا په 1 لک او په 30000 روپے اخلي او دا به لایف ټایم د پاره. نو ته ماته وایا چې جیمی ریبټ فارمینګ اخله کوئی کنا وای یو آر پریفرینګ جیمی ریبټ فارمینګ ته ولې ترجیح ولا ورکې. نو دا یو سو پیکیجز پکې دي چې دا ډېر بهترین پیکیجز دي پکې جیمی ریبټ جیمی ریبټ فارمینګ دا خبره چې ته یو جوړه سیل کې د 1.5 لک روپو جوړه ته سیل کې نو ته پکې 70000 روپے تا پروفټ تر کوي کمپنی په 81500 روپو کې تا 37000 روپو پروفټ تر کوي او د 41500 روپو کې تا 17000 روپے پروفټ تر کوي. نو ته ماته وایا کوم یو کمپنی یو خپل کسٹمر دومره کیر کوي او د خپل کسٹمر چې کم نه غي د دومره پروفټ ور کوي. او دا د درې سلور خبرې داسې پکې دي چې لکه دا د یو بیروزګار سړی لپاره یا د یو اوسنی حالات مطابق د یو ځوان لپاره دا یو ډېر پرکشش پیکیجز دي. او ریبټ فارمینګ چې کم دی غوښه یې بیل خرسيږي ایکسپورټ یې بیل کیږي کال چې کم دی سرمن چې کم ده دا غینا بیل ګرم سیزونه ته تیاریږي هغه ایکسپورټ کیږي. یو خلک وي دا پته وای تاسو څه کوي چې دومره ډیر بریډ تاسو واخلې دا ایکسپورټ کیږي او دلته په پاکستان کې نه پوره کیږي. ته چاته وای مال 100 جوړې برابر کنه پوره کیږي وسره چاته وای زما 50 جوړې پکار دي نه پوره کیږي وسره. نو دلته خپل ډیماند نه دی پوره نو لا پاتې به ایکسپورټ پیسو کو کی کنه سه پرایویټ والا چې ملک والا چې کم دی
خو د دې ټولو خبر دا چې دوی ته له نیوزیلینډ وایټ فرض قدر کی زه چې باندې بلیم نه لګوم دا یو خبر زما یاد ساتي خو دا پاسبیلیټي راتلی شي چې طالب در کې نیوزیلینډ وایټ خو هغه به سره نیوزیلینډ بلیک هم روباسي هغه به سره کیلیفورنیا هم روباسي دا به دا سره مکس بریډ روباسي او دا چې کم دی نیوزیلینډ وایټ دی د پیور نیوزیلینډ وایټ تر کوي نو هغه تاسو سره پیور نیوزیلینډ وایټ او دا 5 کیلو 6 کیلو بریډ دی تل در کوي ما بخپل راوستي 5 کیلو ته ما راوستي 6 کیلو غو نه دی 5 کیلو ما راوستي نو لکه خ ټیک ټاک خ پاسانه سره وزن ګین کوي کو تا نو سړی په 7000 روپے جوړه اخلي نو هغه خو تعالی چې کم فیډ دی ولا ورکړه دی کم ټایم دی ولا ورکړه دی کم دانه دی ولا ورکړه دا کم پانی دی وتا ورکړه دا مهنت دی وتا کړه دی تعالی هغه نه را سر کوي نو پاتې دا چې ته پته نه پروفټ سواکلی په 26000 روپو کې دا 5-7000 روپے دا ستا خرچه شو دا 20-25000 روپے پر جوړه دا ته خیر راځي ته ماته وای چې ته یې لس جوړې چاته ورکی لس جوړې برابر کې تاسو راشي شل دانې بچی تاسو ردو جوړونه پوره کیږي لس جوړې ته نه جوړی شي نو هغه تا 2,60,000 روپے جوړي یک مشت 3 نو اخلا د 4 to 5 months پورې دا تا 2,60,000 روپے لس جوړي نو کایندلی نیگیټیو کمنټس ته ضرورت پنه ان شاء الله او کو دا چا هم داسې څه کوېسچن وی نو ماته پرسنل زما په واتس اپ باندې هغه کی میسج دیو کی یا د ډایرکټ مین هډ افیس ته لړ شکل ته نشیتلی زما فارم ته راشي دلته به سره زه اګریمنت وکم بچی دی اخلی بچی دی غټی بچی دی روړی 3.5 کیلو نر ته رسي 3.5 کیلو ماده ته رسي 25000 روپے جوړه به نه ز اخلم کپنے ته اړ وډینا کپنی به صرف اګریمنट راولېږي سمپل دا خبره ده अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांच है। आप जिधर के भी रहने वाले हैं ना, आप मुझे अपना शहर का नाम बताएं नीचे कमेंट में, तो आप मैं ब्रांच का नंबर देता हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे ब्रांच का विजिट कर सकते हैं। जिस तरह आपको जगह जगह टेलर मोबिलिंग जोंग वगैरह के टावर नजर आ रहे हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के हर कोने कोने में हमारे फार्म बने हुए, जाके वहाँ बेच सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि 0300-294-94-94 मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, तो आपको सारी मालूमात भेज दूँगा। और इधर कमेंट में भी आप अपने शहर का नाम लिखें। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका फार्म किधर है। हमारा मेन फार्म जो है वो कलंदराबाद जिला बड़ाबाद में है, जहाँ मैं खुद बैठा हूँ। यार ये वीडियो को आगे शेयर तो करें, देख रहे हैं शेयर नहीं करते, शेयर भी कर दिया करें।